یو بل مثال به زه پیش کوم. زمونږ د پښتنو د سفرې په دې میاشتې کې اخري چهارشنبه باندې به لاس پورته کول او چوري به یې کوله او دا یو اسلامي طریقه وه، یو مستحسن او یو ښه طریقه وه. ځکه انیس الواعظین د وعظ یو کتاب دی، هغه یو روایت ضعیفه وروړي. پیغمبر علیه السلام د سفرې میاشتې کې بیمار شو مبارک او ډېر سخت مریض دی، یو څه به ځي بله راځي، کله بېهوشي ته ورکې مبارک لاړ شي. د اخري چهارشنبه چې راغله د دواړو جهانو سردار ته لږ صحت میلو شو، مبارک لږ مرض هغه بوج لږ کم شوی و. بیبیانو چې وکتل چې د مبارک طبیعت ته ښه شوی دی نو غریبي وه. د ترمذي شریف حدیث دی، عایشه رضی الله عنها وایي د نبي علیه السلام په کور کې به یو میاشت پورې اور نه بلېدو، څهونه نه. مونږ به یو میاشت پورې په دې اسودانو کجورې باندې او اوبو باندې ګزاره کوله. چې پیغمبر علیه السلام ته لږ صحت میلو شو، بیبیانو ته څهونه نو یې لږه غوندې روټۍ پیدا شوه او دا شکره ګوړه وه. دا روټۍ دی چې ما ته کو د خیرات یې کو چې الله شکر دی چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته صحت میلو شو. نو دغه یو اسلامي طریقه و، یو روایت حدیث الواعظین راغستی دی. اوس دغه اسلامي طریقه را روانه وه، پښتنو کې را چلېدله. د سفرې میاشت به چې راغی دا د سورې میاشت اخري چهارشنبه به چې راغله د محلي زنانه به راغونډې شوې، تنور باندې بیا روټۍ پخېږي او دا به بیا چینو کې میده کې چوري به وکړو، محله کې و فقیرانو ته و رشته دارانو ته به یې دا لېږله، ویې دا خیرات دی او دا صدقه ده. یو اسلامي طریقه وه. د دې منع د دې په حرمت کې نه قرآن کې شته او نه حدیث کې شته او نه صحابي ورته بدعت ویلي او نه ورته کوم کتاب د نن 100 کاله وړاندې هېچا په دې رد نه دی کړی. ولیکن د پیغمبر علیه السلام خبره خو دروغ کېږي نه. هغه وایي په آخره زمانه کې به داسې خلک پیدا شي، سنت ته به بدعت وایي، بدعت ته به سنت وایي. دغه اسلامي طریقه سنت په لغت کې طریقې ته وایي. دغه اسلامي طریقه دا چوري چې مسلمانانو کې را روانه وه او عرب و عجمو کې خلقن سلفن په دې چارت نو کړی، چا ورته حرام نو ویلي او دې باندې کوی کې د مسلمانانو د اجماع او عادت یو را روانه طریقه وه چې چا په انکار نو کړی.